A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Start with the name of God, the most gracious, the most merciful. Dear friends, Assalamu alaikum. I am fine. I hope you will be fine too. May God bless you. ګران کتونکو ګران اوریدونکو امید لرم چې ښه به یې. نننی کلاس زموږ د پارټس آف باډي په باره کې دی. مطلب دا چې څومره پارټس آف باډي دي څومره د باډي پارټس دي نو د هغې نومونه به په نن کلاس کې ډسکس کوو. Today class is very important for you. نننی کلاس تاسو لپاره یو اهم کلاس دی. نو دې ته لږ په غور وګورئ. تاسو لاندې ګورئ هیډ چې کومه دی نو دا سر ته وایي. نو دا هم د باډي یو پارټ دی. په انګلیش کې دې ته هیډ ویلی کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ هیر کومې ته چې بال یا یخته ویلی کېږي او کومې ته چې تاسو په پښتو کې سونډی وایي نو دغې ته په انګلیش کې لاکس یا ټریس ویلی کېږي. مخکې ګورئ پور هیډ کومې ته چې په اردو کې پیشاني ویلی کېږي او تاسو ته په پښتو کې تندی وایي دغې ته په انګلیش کې پور هیډ ویلی کېږي. مخکې دی ټیمپل کومې ته چې په اردو کې کنټ ویلی کېږي تاسو ته په پښتو کې سنه وایي. دا کومه دایره چې تیتا ده نو دغې ته په انګلیش کې ټیمپل ویلی کېږي. مخکې ګورئ آی کومې ته چې په اردو کې آنک ویلی کېږي تاسو ته په پښتو کې سترګه وایي نو دغې ته په انګلیش کې آی ویلی کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ آی برو کومې ته چې تاسو په پښتو کې وریځه وایي لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې ته آی برو ویلی کېږي. مخکې ګورئ آی لیش کومې ته چې تاسو په پښتو کې باڼه وایي مطلب د سترګو چې کوم باڼه دي نو دغې ته په انګلیش کې آی لیش ویلی کېږي. بیا پسې مخکې دی آی لیډ د سترګې د پاسه چې کومه پرده وي نو دغه ځای ته آی لیډ ویلی کېږي. دا ډیش نشان لاندې تاسو ته ښکاري دغه ځای ته آی لیډ ویلی کېږي. مخکې دی پیوپل د سترګې د تور ټاکي ته په انګلیش کې پیوپل ویلی کېږي. دا کوم تیر نشان ترې راښکاره شوی دی دغه ځای ته پیوپل ویلی کېږي او په پیوپل پسې چې کوم دویم نمبر کوم بلو کلر پرده ده نو دغه ځای ته په انګلیش کې آیریس ویلی کېږي. دا تیر نشان تاسو ته ښکاري دغه ځای ته آیریس ویلی کېږي او د سترګې ټوټل بال ته په انګلیش کې آی بال ویلی کېږي. لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري ټوټل پکچر ته آی بال ویلی کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ سکلیرا نو د سترګې د سپینه کومه پرده چې تاسو ته ښکاري دغه ځای ته په انګلیش کې سکلیرا ویلی کېږي. دا مخامخ تیر نشان تاسو ته ښکاري دغه ځای ته سکلیرا ویلی کېږي. مخکې دی ایر کومې ته چې په اردو کې کان ویلی کېږي تاسو ته په پښتو کې غوږ وایي نو دغې ته په انګلیش کې ایر ویلی کېږي او د غوږ چې کومه پرده وي نو هغې ته په انګلیش کې ایر ډرم ویلی کېږي. لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته ایر ډرم ویلی کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ ایر پارټس مطلب د غوږ حصې. لاندې ګورئ هیلیکس دا لوړه کناره چې تاسو ته ښکاري دغه ځای ته هیلیکس ویلی کېږي. لاندې دی انټي هیلیکل سکیپا نو دا لاندې جوور ځای چې تاسو ته ښکاري دغه ځای ته انټي هیلیکل سکیپا ویلی کېږي. لاندې پسې ګورئ دا ډیش نشان ترې راښکاره شوی دی دغه ځای ته په انګلیش کې انټي هیلیکس ویلی کېږي. بیا پسې لاندې ګورئ انټي ټراګس نو دا ډیش نشان ترې راښکاره شوی دی دغه ځای ته په انګلیش کې انټي ټراګس ویلی کېږي. بیا پسې دې خوا ګورئ دا ډیش نشان راښکاره شوی دی دغه ځای ته په انګلیش کې انټي هیلیکل کرورا ویلی کېږي. بیا پسې لاندې ګورئ سیمبا کنکي او کاوم کنکي. بیا پسې لاندې ګورئ ټراګس. بیا پسې لاندې دی د ټولو نه لاس لابیل نو د غوږ د آخري نرمه حصه چې کومه ده نو دغې ته په انګلیش کې لابیل ویلی کېږي. مخکې ګورئ نوز کومې ته چې په اردو کې ناک ویلی کېږي تاسو ته په پښتو کې پوزه وایي نو دغې ته په انګلیش کې نوز ویلی کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ ناسټریل نو د پوزې چې کومه سوري نو دغې ته په انګلیش کې ناسټریل ویلی کېږي. لاندې تاسو ته ښکاري په انګلیش کې دې ته ناسټریل ویلی کېږي. مخکې پسې دی نوز پارټس د پوزې حصې نو تاسو ګورئ ډورسم د پوزې چې کومه همواره سطحه ده نو دغې ته په انګلیش کې ډورسم ویلی کېږي. د پوزې چې کومه سر دی نو دغې ته په انګلیش کې ټیپ ویلی کېږي. دې خوا دی الی نو د پوزې چې کومه سایډ دی دا ډیش نشان ترې راښکاره شوی دی دغه ځای ته په انګلیش کې الی ویلی کېږي او د پوزې چې کومه سوري نو دغې ته ناسټریل ویلی کېږي او د ناسټریل په منځ کې چې کومه سیده کناره نو دغې ته په انګلیش کې کالو میله ویلی کېږي. نو دا و د نوز پارټس. مخکې ګورئ
فیس کمی ته چې په اردو کې چهره ویل کیږي. دا کم دایره نشان چې تاسو نو دغه ټول زیته په انګلیش کې فیس ویل کیږي. کمی ته چې تاسو په پښتو کې مخ وایي. مخ کې دی چې کمی ته چې په اردو کې رخسار یا ګال ویل کیږي. دا لاندې فینګر زی چې کم تاسو تخکاری نو دغه زیته په انګلیش کې چیک ویل کیږي. بیا دی ډیمپل کمی ته چې په اردو کې چهره کا ګړه ویل کیږي. دا لاندې دایره نشان چې تاسو نو دغه نشان ته په انګلیش کې ډیمپل ویل کیږي. مخ کې ګورئ لیپس کمی ته چې په اردو کې هونټ ویل کیږي. تاسو ته په پښتو کې شونډې وایي نو دغه ته په انګلیش کې لیپس ویل کیږي. بیا چې مخ کې ګورئ لیپس پارټس د لیپس چې کوم پارټس دي نو هغه ته هم وګورئ. نو تاسو ګورئ کیوپیډس بو د شونډې د پاسه دا کومه جوړه حصہ چې کوم دا نو دغه ته په انګلیش کې کیوپیډس بو ویل کیږي. بیا چې دغه وګورئ نیسولیبیل کریز. بیا چې لاندې ګورئ پیلټرل کالم. لاندې ګورئ اورل کمیشر کومه د چې تاسو په پښتو کې وحکی وایي نو دغه ته په انګلیش کې اورل کمیشر ویل کیږي. لاندې به ګورئ لیبیومنټل کریز. بیا چې دغه وګورئ ټیوبرکلز ورمیلین بارډر. بیا چې دغه وګورئ ریډ لیپس. بیا چې د ټول نه دی لاست وایټ رول د شونډې د پاسه دا کوم سپین پارټس چې نو دغه ته وایټ رول ویل کیږي. مخ کې دی ټیت. ټیت چې کوم دی نو دا پلورل دی او ټوت چې کوم دی نو دا سینګولر دی. کوم دی چې په اردو کې دانت او په پښتو کې وته غاښ ویل کیږي. بیا مخ کې ګورئ ټیت پارټ. دا مخامخ کوم څلور غاښونه چې دي نو دې ته په انګلیش کې انسایزر ویل کیږي. بیا دغه پسې د تیره شان غاښي نو دغه ته په انګلیش کې کیناینز ویل کیږي. بیا په کیناین پسې چې دی خو دوه کم غاښونه دي نو دغه ته په انګلیش کې پریمولرز ویل کیږي. بیا په لاندې اخیری درې غاښ چې کوم دي نو دغه غاښونو ته مولرز ویل کیږي. اوس لوور جاته هم وګورئ نو اپر او لوور جا چې کوم دي نو دا سیم ټو سیم نیمز دي. نو تاسو ګورئ پریمولرز کیناینز انسایزرز. بیا په دې خو ګورئ کیناینز پریمولرز مولرز او بیا به دی پریمولرز او بیا دی کیناینز. نو دا خبره یاد ساتئ چې اپر لوور 8 انسایزر دي 4 کیناینز دي 8 پریمولرز دي او 12 مولرز دي. نو دا ټوټل 32 ټیت شو. مخکې ګورئ ماوت کومه ته چې په اردو کې مو ویل کیږي په پښتو کې وته خوله ویل کیږي نو دغه ته په انګلیش کې ماوت ویل کیږي. بیا به مخکې ګورئ مستاش کومه ته چې په اردو کې مونچ ویل کیږي په پښتو کې وته بریت ویل کیږي نو دغه ته په انګلیش کې مستاش ویل کیږي. مخکې دی بیرډ کومه ته چې په اردو کې داړي ویل کیږي په پښتو کې وته ګیره ویل کیږي. لاندې تاسو په پکچر ښکاري په انګلیش کې ته بیرډ ویل کیږي. مخکې ګورئ ماوت پارټس مطلب د خولې حصے. تاسو ګورئ لپ. لپ چې کومه ده دا شونډې ته وایي. ټیت غاښ ته ویل کیږي. هارت پیلټ چې کومه ده نو د تالو چې کومه سخت پلیټ نو دغه ته هارت پیلټ ویل کیږي. او د تالو اخیری سر ته چې کومه نرم پرده نو دغه ته ساب پیلټ ویل کیږي. لاندې به ګورئ د اپر او د لوور غاښونو په منځ کې چې دا کومه حصہ ده نو دغه ته ریټریمولر ټرایګان ویل کیږي. لاندې دی فرنٹ ټو ټرز نو دا ټوټل جبې ته په انګلیش کې ټانګ ویل کیږي. دغه ګورئ فلور اف ماوث د جبې لاندې چې کومه ساته نو دغه ته فلور اف ماوث ویل کیږي. بیا د لپ او د چیک چې کوم لینینګ نو دغه ته بکل میوکس ویل کیږي. بیا دا بره ډیش نشان چې تر اخره شوی نو دغه پارټس ته ټانسل ویل کیږي. او د مړی په منځ کې چې دا کم ډنډري نو دغه ته یوویل ویل کیږي. بیا به سیده جنجیوا یا غم کومه ته چې وری ویل کیږي. مخکې دی چین کومه ته چې په اردو کې ټوړی ویل کیږي په پښتو کې وته زن ویل کیږي. مخامخ تاسو په پکچر ښکاري په انګلیش کې ته چین ویل کیږي. مخکې به ګورئ نیک کومه ته چې په اردو کې ګرد ویل کیږي په پښتو کې وته سټ ویل کیږي نو دغه ته په انګلیش کې نیک ویل کیږي. بیا به مخکې ګورئ تروټ کومه ته چې په اردو کې ګلا یا حلق ویل کیږي. تاسو د پښتو کې مړی وایي نو دغه ته په انګلیش کې تروټ ویل کیږي. بیا به مخکې ګورئ شولډر کومه ته چې په اردو کې کنده ویل کیږي او په پښتو کې وته ولې ویل کیږي نو دغه ته په انګلیش کې شولډر ویل کیږي. لاندې تاسو په پکچر ښکاري. مخکې به ګورئ آرم پارټس مطلب د مټ حصے. نو تاسو ګورئ شولډر چې کومه ده نو دا اوږې ته ویل کیږي او د ایلبو او د شولډر په منځ کې چې دا کومه پارټ دی نو دغه ته آرم ویل کیږي. بیا به لاندې دی ایلبو او بیا به لاندې دی د ریسټ او د ایلبو په منځ کې چې دا کومه پارټ دی نو دغه ته پور ارم ویل کیږي. لاندې پسې ګورئ ریسټ کومه ته چې کلای ویل کیږي
او کم ټوټل لاس چې کوم دی نو دقیق ته په انګلیش کې هینډ ویل کیږي. هینډ ټوټل لاس ته ویل کیږي. مخکې پسې ګورئ هینډ پارټس مطلب د لاس حصې. نو تاسو ګورئ نوک ته په انګلیش کې نیل ویل کیږي. نو د ګوتو چې کوم نوکان دي نو هغې ته په انګلیش کې فنګر نیل ویل کیږي. لاندې ګورئ انډیکس فنګر کومې ته چې د شهادت ګوته ویل کیږي. بیا پسې لاندې ګورئ دا کومه غټه ګوته چې ده نو دقیق ته تم ویل کیږي. لاندې ګورئ د لاس دا کوم همواره سطح چې ده نو دقیق ته په انګلیش کې پام ویل کیږي. بیا پسې دې خوا ګورئ میډل فنګر د منځ ګوتې ته په انګلیش کې میډل فنګر ویل کیږي. او د رنګ دپاره چې کومه ګوته وي نو هغې ته په انګلیش کې رنګ فنګر ویل کیږي. او د اخري وړې ګوتې ته په انګلیش کې لیټل فنګر ویل کیږي. او د ګوتو چې دا کم جوړ کم ګیټۍ دي نو دغې ته په انګلیش کې نکلز ویل کیږي. ریسټ کلای او پیسټ موټي ته ویل کیږي. مخکې ګورئ چیسټ کومې ته چې تاسو په پښتو کې سینه وایئ. د میل چې کومه سینه ده نو هغې ته په انګلیش کې چیسټ ویل کیږي. او د فیمیل چې کومه سینه ده نو هغې ته په انګلیش کې بریسټ ویل کیږي. مخکې ګورئ نیپ د سر د شاته همواره سطح چې کوم ده نو دقیق ته په انګلیش کې نیپ ویل کیږي. لاندې تاسو ته ښکاري دا کوم سور نشان چې تاسو ته ښکاري نو دقه ځای ته نیپ ویل کیږي. مخکې پسې دی نیول کومې ته چې په اردو کې ناپ ویل کیږي. تاسو ته په پښتو کې نوم وایي. لاندې تاسو په دې پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته نیول ویل کیږي. مخکې ګورئ ریپس اناټمي ریپ په انګلیش کې پوښتۍ ته ویل کیږي. نو داسې لاندې ګورئ 1 نه د 100 پورې چې کومه ریپس دي نو دقیق ته په انګلیش کې ټرو ریپس ویل کیږي. او د 8 نه 10 پورې چې کوم ریپس دي نو دغې ته په انګلیش کې پالس ریپس ویل کیږي. بیا پسې دې خوا ګورئ سټرنم د سینې دا کوم هډوکی چې دی نو دقیق ته په انګلیش کې سټرنم ویل کیږي. لاندې ګورئ کارټیلیج کوم چې نرم هډوکی کومې ته چې تاسو کرچ وایئ نو دقیق ته کارټیلیج ویل کیږي. او د 11 نه د 12 پورې چې کوم ریپس دي نو دقیق ته په انګلیش کې پلاټینګ ریپس ویل کیږي. بیا مخکې دې سټرکچر ته ګورئ نیپ چې کوم دی د سر دا کوم همواره سطح چې ده نو دقیق ته نیپ ویل کیږي. او د مټ چې کومه ایلبو ده نو هغې ته په انګلیش کې ایلبو ویل کیږي. بیک شاته ویل کیږي. ویسټ ملا ته ویل کیږي. پام د لاس دا کوم همواره سطح چې ده نو دقیق ته په انګلیش کې پام ویل کیږي. بیا پسې دی بټکس او پوندې ته په انګلیش کې هیل ویل کیږي. مخکې ګورئ اینکل کومې ته چې اردو کې ټهنا ویل کیږي. د خپې دا کم جوړ کومه ګیټۍ چې لاندې تاسو ته ښکاري نو دقیق ته په انګلیش کې اینکل ویل کیږي. بیا کوم چې د باډي انټرنل پارټس دي نو هغې ته هم وګورئ. نو تاسو ګورئ دماغ ته په انګلیش کې برین ویل کیږي. بیا پسې لاندې ګورئ لنګز نو پیپړو ته په انګلیش کې لنګز ویل کیږي. بیا پسې لاندې ګورئ کیډنیز نو ګردو ته په انګلیش کې کیډنیز ویل کیږي. بیا لاندې ګورئ لارج انټسټین نو کومه چې غټه کولمه نو دقیق ته په انګلیش کې لارج انټسټین ویل کیږي. دې خوا ګورئ هارت نو زړه ته په انګلیش کې هارت ویل کیږي. او معدې ته په انګلیش کې سټامیک ویل کیږي. بیا چې کومه وړه کولمه نو هغې ته په انګلیش کې سمال انټسټین ویل کیږي. نو دا وو د باډي انټرنل پارټس نو دا هم د ځان سره یاد ساتئ. بیا مخکې دې سټرکچر ته ګورئ د بر سر نه به سټارټ واخلو. هیر چې کومه دی نو دا یختو ته ویل کیږي. بیا پسې لاندې دی نیپ نو د سر د همواره سطح چې ده نو دقیق ته نیپ ویل کیږي. لاندې پسې ګورئ شولډر بلیډ نو د ولې چې کومه بلیډ کومه پټه نو دقیق ته په انګلیش کې شولډر بلیډ ویل کیږي. لاندې پسې ګورئ ارم کومې ته چې مټ ویل کیږي. بیک شاته ویل کیږي. ایلبو چې کوم د مټ کومه ایلبو د دقیق ته په انګلیش کې ایلبو ویل کیږي. لاندې دی ویسټ نو ویسټ ملا ته ویل کیږي. بیا پسې دی پور ارم نو د ریسټ او د ایلبو په منځ کې چې کومه پارټ دی نو دقیق ته پور ارم ویل کیږي. بیا پسې دی ریسټ کومې ته چې کلای ویل کیږي. بیا پسې دی هینډ کومې ته چې لاس ویل کیږي. لاندې ګورئ تای کومې ته چې ران یا رون ویل کیږي. لاندې دی کاپ نو د پنډۍ د شاته کوم پارټس چې تاسو ته ښکاري نو دقه ځای ته کاپ ویل کیږي. او هیل پوندې ته ویل کیږي. بیا پسې دی خو ګورئ د انسان چې کومه باډي ده نو دا یې په څلورو حصو کې تقسیم کړله هیډ ټرنک لیګ او پوټ. نو تاسو ګورئ هیډ سر ته ویل کیږي. نیک چې کومه دی نو دا سر ته ویل کیږي. ټرنک چې کومه دی نو دا تنې ته ویل کیږي. بیا پسې لاندې دی هیپ دا کوم ډیش نشان چې تراخکلی شوی دی کومې ته چې هیپ جاینټ ویل کیږي نو دقه ځای ته هیپ ویل کیږي. او د تای او د پوټ په منځ کې چې کوم پارټ دی نو دقې ته لیګ ویل کیږي. او پو ته په انګلیش کې پوټ ویل کیږي. بیا پسې مخکې ګورئ ان پینټ
نو د پیدایش نو واخله د یو کال پورې چې کوم ماشوم نو دغه ته انفنټ ویل کیږي. نو د دې ماشوم 270 بونځي مطلب 270 اډوکی. بیا چې کوم ایډر کوم نوجوان کسي د هغه د 200 نو واخله د 213 پورې بونځي. بیا لاندې ګوري د انسان د باډي 600 مسلز دي. ټوټل ریپس نمبر 24 د انسان 24 پختې. ټوټل جاینټس نمبر 360 د انسان 360 جاینټس دي. لاندې ګوري مین وین نمبرز 34 کوم چې مین ورید رګونه دي نو هغه 34 دي. لاندې ګورئ میجر آرټریز نمبر 20 او کوم چې میجر شریان رګونه دي نو هغه 20 دي. بیا به سیمخ کې ګورئ دا بل سټرکچر دی ته هم ګورئ باډي ارګن سیستم. نو تاسو لاندې ګورئ هارت چې کوم دی نو دا زړه ته ویل کېږي. بیا به لاندې دی لیور کومې د چې په پښتو کې انا او په اردو کې تا جگر ویل کېږي په انګلیش کې وتا لیور ویل کېږي. لاندې ګورئ سمال انټسټین وړه کولمه لارج انټسټین او غټه کولمه. بیا به دې خو ګورئ برین کومې ته چې دماغ ویل کېږي. لاندې ګورئ تایراید ګلینډ دا یو قسم ګلینډ دی په ماری کې لګېدلې دغه ته تایراید ګلینډ ویل کېږي. لاندې پسې ګورئ لنګز پیپړو ته ویل کېږي. سټامک معدې ته ویل کېږي او کډنی چې کوم دی نو دا ګردې ته ویل کېږي. بیا پسې مخکې ګورئ دا بل سټرکچر دی په ټولو کې لږ ډېر فرق دی چې تاسو ټول وپېژنئ. نو تاسو ګورئ وین کوم چې ورید رګونه نو هغې ته په انګلیش کې وین ویل کېږي او کوم چې شریان رګونه نو هغې ته په انګلیش کې آرټري ویل کېږي. لاندې پسې ګورئ لنګز پیپړو ته ویل کېږي. لیور جگر کومې ته چې تاسو اینا وایئ. لاندې پسې ګورئ کډنی چې کوم دی دا ګردې ته ویل کېږي. لاندې ګورئ سمال انټسټین چوټا آنت لارج انټسټین بڑا آنت. بیا پسې دې خو ګورئ برین دماغ ته وایي. تھروټ چې کوم دی دا ماری ته ویل کېږي. هارت چې کوم دی نو دا زړه ته ویل کېږي. سټامک چې کوم دی نو دا معدې ته ویل کېږي. لاندې پسې دی پیټي ټیشو کومې ته چې چربي ویل کېږي. دا ډېر نشان ترې راښکلی شوی نو دغې ته پیټي ټیشو ویل کېږي. لاندې پسې دی مسلز کومې ته چې اعصاب یا پټي ویل کېږي نو دغې ته مسلز ویل کېږي. بیا پسې مخکې بل سټرکچر ته ګورئ نو د بر سر نه به سټارټ واخلو. هیډ چې کوم دی نو دا سر ته ویل کېږي. شولډر چې کوم دی نو دا اوږې ته ویل کېږي او سټامک چې کوم دی نو دا معدې ته ویل کېږي. هینډ چې کوم دی دا ټول لاس چې کوم دی نو دغې ته په انګلیش کې هینډ ویل کېږي. لاندې پسې ګورئ تای کومې ته چې په اردو کې ران ویل کېږي په پښتو کې ورته رون ویل کېږي نو دغې ته په انګلیش کې تای ویل کېږي. لاندې پسې ګورئ کاپ دا کوم ډیش نشان چې ترې راښکلی شوی دی دغه پارټ ته په انګلیش کې کاپ ویل کېږي. لاندې ګورئ هیل پوندې ته ویل کېږي او پوټ چې کوم دی نو دا خپې ته ویل کېږي. بیا دې خو ګورئ نیک نو نیک چې کوم دی نو دا سټ ته ویل کېږي. لاندې پسې ګورئ چیسټ نو په انګلیش کې سینې ته چیسټ ویل کېږي. لاندې پسې ګورئ ایلبو نو د مټ چې کومه ایلبو ده نو هغې ته په انګلیش کې ایلبو ویل کېږي. بیا پسې دی ارم کومې ته چې مټ ویل کېږي. لاندې پسې ګورئ فینګر نو د لاس چې کوم ګوتې دي نو دغې ته په انګلیش کې فینګر ویل کېږي. لاندې پسې ګورئ فینګر نیل نو د لاس د ګوتو چې کوم نوکان دي نو دغې ته په انګلیش کې فینګر نیل ویل کېږي. لاندې ګورئ نی نو د زنګون چې کومه ګیټۍ ده نو دغې ته په انګلیش کې نی ویل کېږي. لاندې ګورئ ټو نو دا خبره یاد ساتئ چې د لاس ګوتو ته په انګلیش کې فینګر ویل کېږي. د خپې چې کوم ګوتې دي نو هغې ته په انګلیش کې ټو ویل کېږي. لاندې ګورئ د خپې د ګوتو چې کوم نوکان دي نو دغې ته په انګلیش کې ټو نیل ویل کېږي. مخکې بل سټرکچر ته ګورئ د انسان د سر چې کومه کوپړۍ ده نو دغې ته په انګلیش کې سکل ویل کېږي او د ولې چې کوم جاینټ دی نو دغې ته په انګلیش کې شولډر جاینټ ویل کېږي. لاندې ګورئ هیومرس نو د ولې څه چې دا کوم هډوکی لګېدلی نو دغې ته په انګلیش کې هیومرس ویل کېږي. لاندې ګورئ د تای دا کوم پلیټ چې تاسو ته ښکاري نو دغې ته پیلوس ویل کېږي او د نی چې کوم جاینټ دی نو دغې ته په انګلیش کې هینج جاینټ ویل کېږي. لاندې ګورئ ټیبیا نو د خپې څه چې کوم مین کوم غټ هډوکی لګېدلی نو دغې ته په انګلیش کې ټیبیا ویل کېږي. بیا پسې دې خو ګورئ پری ټو ټیمپرل نو دغه جاینټ ټوټل پیکس جاینټ ویل کېږي او د سر چې کوم بون نو دغې ته په انګلیش کې ورټیبرا ویل کېږي. لاندې ګورئ د سینې چې کوم هډوکی دی نو هغې ته سټرنم ویل کېږي. ریب پښتۍ ته ویل کېږي او د لاس چې کوم مین هډوکی لګېدلی نو دغې ته ریډیس ویل کېږي او دغې پسې بل لاندې هډوکی هغې ته النا ویل کېږي. لاندې ګورئ پیمر نو د تای چې کوم بون دی نو دغې ته په انګلیش کې پیمر ویل کېږي. لاندې ګورئ دا کوم مین هډوکی چې دی نو دغې ته ټیبیا ویل کېږي او دغې نه لاندې بل هډوکی دغې ته پیبیلا ویل کېږي.
بیا په مخکې ګورئ د ټول نه لاست نو د ولې چې کوم بون دی نو دقیق ته په انګلیش کې کلیویکل ویل کیږي او د ولې د بلیډ چې کوم بون دی نو دقیق ته په انګلیش کې سکیپولا ویل کیږي لاندې ګورئ هیومرس نو د ولې چې کوم مین بون لګیدلی نو دقیق ته په انګلیش کې هیومرس ویل کیږي لاندې ګورئ ریډیس او النا د لاس سره دوه هډوکي ټچ شوي کوم چې مین کوم غټ هډوکی نو هغې ته ریډیس ویل کیږي او د دغې خوا ته چې کوم بون نو هغې ته په انګلیش کې النا ویل کیږي لاندې پسې ګورئ پیمر نو د تای چې کوم بون دی نو دغې ته په انګلیش کې پیمر ویل کیږي بل دا چې دا خبره د ځان سره یاد ساتئ چې د انسان په جسم کې د ټول نه لانګسټ بون چې کوم دی نو دا پیمر بون دی لاندې پسې ګورئ پټیلا نو د زنګون د ګیټۍ چې کوم هډوکی نو دغې ته په انګلیش کې پټیلا ویل کیږي لاندې پسې ګورئ ټیبیا نو د خپې سره چې کوم مین هډوکی جنګېدلی نو دغې ته ټیبیا ویل کیږي او د دې د لاندې بیا بل هډوکی نو هغې ته په انګلیش کې پیبیلا ویل کیږي بیا پسې دې خو ګورئ کرینیم نو د سکل هغه پارټ هغه حصه په کوم ځای کې چې دماغ باندې نو دغه حصې ته په انګلیش کې کرینیم ویل کیږي بیا پسې لاندې ګورئ نو کوم چې لوور جامه نو دغې ته په انګلیش کې مینډیبل ویل کیږي او اپر جامې ته په انګلیش کې میکسیلا ویل کیږي لاندې پسې ګورئ سټرنم د سینې چې کوم هډوکی دی نو دغې ته په انګلیش کې سټرنم ویل کیږي لاندې دی ریبس نو ریبس په انګلیش کې پښتو ته ویل کیږي لاندې ګورئ ایلیم دا کوم تیر نشان چې تاسو ته ښکاري دغه بون ته په انګلیش کې ایلیم ویل کیږي لاندې ګورئ سیکرم دا کوم تیر نشان چې تاسو ته ښکاري دغه میډل بون ته په انګلیش کې سیکرم ویل کیږي لاندې دی پبس د سیکرم نه لاندې چې کوم بون دی نو دغه بون ته په انګلیش کې پبس ویل کیږي لاندې ګورئ کارپلس د ریسټ چې کوم بونز دي نو دغې ته په انګلیش کې کارپلس ویل کیږي لاندې ګورئ میټا کارپلس د پام چې کوم بونز دي نو دغې ته میټا کارپلس ویل کیږي لاندې ګورئ پیلنجز نو د ګوتې چې کوم بونز دي نو دغې ته په انګلیش کې پیلنجز ویل کیږي لاندې ګورئ اسکیم دا کوم تیر نشان چې تاسو ته ښکاري دغه بون ته په انګلیش کې اسکیم ویل کیږي لاندې ګورئ ټارسلس دا لاندې کوم ډیش نشان چې تاسو ته ښکاري دغه بونز ته په انګلیش کې ټارسلس ویل کیږي او د ټارسلس او د پیلنجز په منځ کې چې کوم بونز دي نو دغې ته په انګلیش کې میټا ټارسلس ویل کیږي او د ګوتو چې کوم بونز دي نو دغې ته په انګلیش کې پیلنجز ویل کیږي نو دا و زموږ د نن ورځې کلاس امید لرم چې تاسو به زموږ په کلاس ډېر ښه پوه شوي که بیا هم تاسو ته څه مسله وي نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې لیکلی شئ که په دې کلاس کې زما نه څه غلطي شوي نو د هغې زه ستاسو نه ډېره بخښنه غواړم او انشاءالله بیا به میلاویږو د بل کلاس سره اوکې بای د لوی الله په امان